السلام علیکم جی دا تاسو نه شړشم چې کوم مونږه دلته کرلو هغه الله پاک وکړل او دا په بوجو کې چول کېږي دا تاسو ګوره دی بوجه کې ورته قلبیل لګولې دی او دا بوسته یو وړخته غورځي دی هغه خشاک به ورته وایو دا هم ستاسو په کار راتلی شي او دا سهیل او عطارحمان لګیا دي د دې اخیری خدمت کې نه اخیری خدمت خو به خیر په ماشین کې او بیا به انشاءالله په خوراک کې نو دا تاسو ګوره د واچول په بوجه کې او دا لږ ځای و د کور ډاګه وه او هغې دا یو بوجه وکړه او یو به دا انشاءالله ډکه کړي او یو به بله وکړي نو تقریبا خو الله نصیب کړي نو د دې له به داسې یو 3 منه که 3 خدای وکړي او دغه 3 منه انشاءالله تعالی مینهوالو د یو اوسطن کور لکه زه د لوی کور خبره هم نه کوم او زه د ورکوټي کور هم خبره نه کوم د یو اوسطن کور دا 3 منه ډېر شي وي نو دا ډاګ اوس په دې ډاګ کې انشاءالله موږ جوار کرو یا به په مشوره باندې هایبریډ بینډی کرو نو دغه شان زموږ د سپورټیو ویډیوز دي ستاسو د لایف کې د تبدیلۍ لپاره دا ګوره او فیډبیک ضرور راکوئ هغه اخري خدمت چې ما یاد کړو نو هغه خو په ګاڼۍ کې وشو دا تقریبا 3.5 کیلو د 15 کیلو شړشم ولوتو او میاشت خو شمږه استعمال کړل او شته پکې اوس راځو دې کې ما چې کوم صحبت تیار کړی دی د غوښې نو د هغې لکه زه تاسو ته خو نور څه نشم ښولی خو د هغې د ښوروا دا ذایقه به زه چک کړم او تاسو سره به یې شریکه کړم نو دا صحبت ما جوړو د غوښې ټماټر پیاز او څه چې د چا فارمولۍ خو بهرحال د هغه ښوروا ده دا بلکل رګونو کې هم نه جمعېږي او ډېر بهترین شی دی تاسو د دې ټیسټ یقین وکړئ چې داسې ټیسټ چې بلکل نه پکې هغه سمیل هغه بوی چې خلکو هېڅ نشته بهترین دی هر یو کس ته پکار دی هر زمیندار له چې دا وکړي او مخکې دا آیډیا پروموټ کړي چې ملک کې د خوراک د تیل د شارټیج ختم شي نو دا زموږ ویلاګ د دې حوالې سره امید لرم چې ستاسو به خوښ شوي ډېره مهرباني